په دې مخ د ځمکه باندې ډېر داسې خلک اوسېږي او ډېر داسې خلک تېر شوی دی چې په دنیا کې د جنت مزې دا لیدلې دي، په دنیا کې د جنت خوشبويي دا محسوس کړې ده، دی بوی کړې ده. یو دی حضرت انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه، دا هغه صحابي دی چې د په دنیا کې د جنت مزې دا لیدلې دي، په دنیا کې د جنت خوشبويي دا بوی کړې ده، دی محسوس کړې ده. دا هغه صحابي دی چې دا په اولین صحابه کې ایمان اولین صحابه کې راوړی و. بیا دی په جنگ بدر کې نه و شریک شوی، سو عذر و د هغه د وجې نه دی په جنگ بدر کې نه و شریک شوی، ځکه صحابه خو جهاد له نه تله، نو دا نه و شریک شوی. وایي ده به ډېر زیات ارمان کوه چې کاش زه په دې اول جنگ کې د عظیم الشان جنگ کې د اسلام شریک شوی، ځکه دا اوله جهاد د اسلام، کاش چې زه پکې شریک شوی وي. خپل نفس او خپل ځان به یې ملامته کاوه. وایي ده دا ارمانو چې کله بیا داسې موقع شي، بیا د جهاد موقع راله، نو زه به د خپل ځان دا د الله د دین نه قربان کړمه، داسې یو جذبه وکړي. بیا اتفاقا احد غزا راله، نو په هغه کې دی شریک شو، ډېر په بهادرۍ باندې دی جنګېدلی دی. تاسو معلومه ده چې په اول کې مسلمانانو جنگ وګاټه، بیا څه غلطۍ د وجې نه او څه لغزش د وجې نه کفار راله، هغه کم صحابه چې پیغمبر علیه صلات وسلام مقرر کړي وو، هغه زیانه صحابه راکوشو. نو ابو سفیان هغه وخت مسلمان نه و، نو راوګرځېد، هغه مسلمانان په منځ کې راګیر کړه، هغه شهیدان کړه. وایي ده په لار باندې روانو، سعد رضی الله تعالی عنه سره میلاو شو، سعد ابن معاذ سره میلاو شو. وایي ده تپوس وکړه چې چېرته ځې؟ وایي ده ته وفرمایل چې زه د دې احد نه قسم دی چې زه د دې احد د دې غر نه د جنت خوشبويي محسوسوم. وایي تور لیکړنګ ورکړ، دې احد طرف ته ور روان شه. وایي چې کله احد طرف ته ورغلی، دومره په بهادرۍ سره دی جنګېدلی دی، د کفارو صفونو نه به ووت راووت. خو به هر حال بیا په هغه جهاد کې او په هغه احد په میدان کې دی شهید شو. وایي دی 8 ګزارونه لګېدلی وو، 8 ګزارونه، دومره ګزارونه لګېدلی وو چې ده بیا پته نه لګېده چې دا کم کس دی، دا څوک دی، پته یې نه لګېده. 8 ګزارونه پې شوي وو، د تورې ګزارونه پې وو، د غشو د نیزو ګزارونه پې شوي وو، جودې غلبېل غلبېل ټوکړې ټوکړې شوي وو. داسې په بهادرۍ باندې دی وجنګېد. بیا د دې خور ده هغه راله، ده ګوتو نه یې وپېژانده، د ګوتو د بندونو نه او د ګوتو د سرونو نه یې وپېژانده چې دا خو زما ورور حضرت انس صاحب دی. نو دا داسې یو صحابي دی چې دومره په بهادرۍ باندې وجنګېد چې 8 ګزارونه پې په یو وخت کې شوي دي، جودې غلبېل غلبېل شوي، دا پته نه لګېده چې دا څوک دی، داسې بهادرۍ باندې جنګېدلی و. بیا خور وپېژانده، نو دا هغه صحابي دی چې په دنیا کې د جنت خوشبو دا محسوس کړې وه، بوی کړې وه، په دنیا کې د جنت مزې دا اخیستې دي او دی لیدلې دي.